د خکیر چې کوم کافلون وي 2 کسان پلور او ځای هغه وفات شل او دغه ټولې ښځینه په د خکیر شه پوته شوي دي. تقریبا څه کمې 4 لک روپۍ دي سره امداد وشو او زه د خپل ډونرز انتهایی مشکور یم. د ورېژم دی لره اولاد ټول عمر مشته ورر غوندې ودروه وایي ته ډېره شکریه ادا کوي وایي ته عوامه الله دې ټول عزت وکړو. صحیح انشاءالله بس جوړه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موجود یو ځل بیا نن په هنجل نورباز شه عرف ټاټي کلا وتوي او دغه یو کیر ده چې دغه ته زه داسې ورځې مخکې راغلی وم یوې واقعې په وجه سره د خکیر چې کوم کافلون وي 2 کسان پلور او ځای هغه وفات شل او دغه ټولې ښځینه په د خکیر شه پوته شوي دي. په اورز باندې چې زه راغلی وم فاتحه وه او دغه دی اصل شی دغه کیر ده او په اورز خو دغه ځای شی چونکې راشو ښځینه وې به دیره یو بل بیټاک غوندې ده یا چاو غوندې ده په آشه دی اروتلې وې ټولې او ایس چونکې دی لشکې کامې دي 2-3 کسونه دا ځای چیرې مدرسه شه دی هغې ته تللی دي. به هر حال زه راغلی یم اول خو د خلکې او د عوامې د خپل ډونرز ډېر شکرګزار یم چې هغې ماشاءالله ډېر ښه په زړه سره امداد وکړو او په زړه سره یې زړه په باد کړ او یقینا وایه د زړه بدولې خبره. په ټولې نه اول خو دغه چې یو ویډکا داسې عمر نه ژڼکی غوندې دا ځای بانې شه چیرې نکاري کوي اصل شه د لاکي مروت ته به ایغ دغه 2 شپرې ورته راوړي دي په دا شی څه د راشن سامان ده خوراک سامان ده نره مو چې کړن ده چې ته شی دی خو بهرحال داسې په لیدل شي هر شی ایغ ویل چې نغد واس خو مې شته نه او مو خپله دیم تنخوا نه دو بهرحال دغه یې مو واسطه دا د قبیلې کو په ډېر څه هغې نه بعد ډېرې خلکې مو سره بینک اکاونټ ته او ایزي پیسه اکاونټ ته پیسې مایسې ارغوله شلې. د هغې تفصیل اول زه بیان کوم چې تفصیل یې څرنګې ده. اول خو دغه سامان شه هغې نه بعد یو کس سرلژلې دي 5000 روپۍ یو کس 500 روپۍ بل کس 500 روپۍ بل کس 2000 بیا 500 بیا 400 بیا 1000 بیا 500 بیا 5000 بیا 1300 بیا 300 بیا 5000 بیا 3000 بیا 20000 بیا هغې نه بعد 10000 بیا 5000 بیا 20000 بیا 2000 بیا 5000 بیا 1000 بیا 5000 بیا 10000 بیا 5000 بیا 500 بیا 4000 بیا هغې نه بعد 6800 بیا 5000 بیا هغې نه بعد 25000 بیا 25000 نه بعد 15000 بیا هغې نه بعد 2000 بیا هغې نه بعد 300 دا ټولې دي 1,66,600 روپۍ 1,66,600 روپۍ دغه مو څنګه نغد ټیله شوي دي او چونکې موږ د ډونیشن کولی چې موږ سره څوک ډونیشن کوي د هغې طریقې کار داسې ده چې مو ته یو کس پیسې ورغوله شي ایزي پیسه ته یا بینک اکاونټ ته به هغې نه بعد مو ته سکرین شاټ یا روله شي واټساپ ته او ورته ووایه شئ چې دا د پلوني کس ته پوره دي. دغې پیسې نه علاوه یا ایکه دوکه کسونه پیسې رلژلې دي خو هغې دا غلطي کړې ده چې هغې مو ته سکرین شاټ نه درلژله او نه یې دي په نومر تایید کړي دي چونکې مو سره خو ډېرې خلکې رابطه وي او ډېرې خلکې نه زه ویډیو واکوم بیا مو ته کنفرم دا پته نه لګېدله چې دا زه دې ول پیسې ته ورګاډې کړم که نه یې ورګاډې ځکه هغه مو دې ول ته ورګاډې کړي نه دي چې مو ول چې کیدای شي دا یې بل چا په نوم باندې راغلي او زه یې دې ول ته ورګاډې کړم بیا دا حق تلفي شله. به هر حال 1,66,600 روپۍ مو څنګه راغلي دي او دا مې دې ته راوړي دي. دغه ترېرګلې ښه ترېر دغه 550,000 شلې دغه 1,00,000 شلې دغه 1,50,000 شلې او دا باقي چې دي که نه 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66,600 نو دغه 1,00,000 تروکه د درې سره کپیې چې دي که نه دا مې بینک نه تزار واخیستلی مو ګڼل یې نه دي صحیح شوه که نه صفه خبره شاهي مو په خپله نه دي ګڼل یې بینک نه مې دغسې باند راخیستلی او چې دا کیمې نیمې پیسې دي دا دا مې ته وګڼلې دا 1,66,600 روپے نقد دغه شته صحیح شله اچھا هغې نه بعد ترېرګلې تو ته څه پیسې مایسې ټېلې شلې نه شلې ټېلې خلک یې څه وګړ که نه نه الحمدلله ورېرې هر چا شور سره ویا کړه الله دی پوشش وتاوداری و موږ د مشکل شه د الله بل مسلمان نه وچای و هر چا ته مو دا وګونې دي الله دا پار امداد شو تا چا څومره سه اندازن څومره امداد وشو دا 1,00,000 داسې مو ته کېرته شګړې شه راغللې و دا 15,000 روپۍ داسې دا موبایل ته راغلي دي 15,000 روپیې موبایل ته ایزي پیسه ته راغلي دي او 1,00,000 روپیې نقد ته راغلي الحمدلله لکه 2,00,000 او 10,000 روپیې ٹھیک شو او تقریبا 1,66,000 دغه شله صحیح شله که نه دا تقریبا څه کم 4,00,000 روپیې نو دغه تقریبا څه کمې 4,00,000 روپۍ دي سره امداد وشو او زه د خپل ډونرز انتهایی مشکور یم او ډېر یې شکرګزار یم امداد دې سره وشو شکرګزار یې زه یم په دا چې مو په خولې د امره اعتبار وکړو چې دې ته یې پیسې راولږلې دړه دړ او ایس دغه نه بعد زه دې ته خالي دغه نصیحتو سره ورته کوم چې دغه پیسې چې خراب نه شي په دا پیسې باندې داسې څه عمل په وکړي چې تاسو ته څه نه څه ګټل یې ځنه راوځي صحیح ده ترې بالکل وراري او زه خپل هغه ته سوچ کوم چې موبایل خپل ته داسې سوچ په وکړه چېرې خیرخوا بنده دی یو ته په پوهېږې چې دا مې خیر غواړي دا مې خیرخوا ده هغ سره مشوره په وکړه میژوې انشاءالله داسې څه یغه ته وګوري که نه ټیک شوه نو دغه پیسې چې خرابې نه شي مو مطلب دا ده چې غټې پیسې دي دا شی بیا نه سي الحمدلله ورېره بس مو خپل دغه ته سوچ چې موبایل بچې په خوري کېږي نه او بیا یا انشاءالله زه ته تابعدار انشاءالله زه د یوې ورځې ولکاس نه یم زه داسې ته ګورو دا ټولې لکه مایندې خویندې په دا چې تاسې سیک پوتې نه دي انشاءالله دغه میژ مې انشاءالله بالکل میژ یا دین د دنیا ورېري الله دې ماکا په ګوري والا دا چې چیګې سترګې لاره ماشه دا وی خیره کا خو بیا په شاړو دو مړه څه ویې دو ویلې څه چل الله دې ورېرې ژوندی لره الله دې ټول عمر مې شته ورېره غوندې ودروه وای ته ډېره شکریا ادا کوي وای ته عوامه الله دې ټول عزت وکړو صحیح انشاءالله بس جوړه ما